د شرکت دپاره عمومي دوه قوانین دي، دوه اصول دي. اولنې اصل او قانون دا دی چې کله څو کسان شریکان کیږي په یو څاروي کې، نو د ټولو مال به مکمل حلال وي، حرام مال به نه، مشتبه مال به نه، چې کم کې د حرام او شک وي داسې مال به نه، نو اله شرکت جایز دی. دویم دا چې کم کسان په یو څاروي کې شریکیږي د ټولو نیت په د الله رضا وي، د غوښې د حاصلولو نیت په نه، شهرت نیت په نه. کو چرته د غوښې د حاصلولو نیتو یا د شهرت نیتو، نو د یو کس د نیت د فساد په وجه باندې د یو کس قرباني جایز نه ده. د دې وجه نه علما فرمایي چې کله تاسو شریکیږئ په یو څاروي کې، نو دې ته اول اسلامي اصول بیانول پکار دي چې د یو کس د وجه نه د نور قرباني خراب نشي. ډېر لوی عظیم عمل دی او بیا ډېر مشقت سره څاروی پیدا شي، هغه بیا ذبح کولی شي، د اصولو پابندي، او دا یو بهترین یو پس منظر دی ته مخې ته پروت دی، هغه شان سنت طریقه مونږ ادا کوو او په دې کې بیا زموږ قرباني لا قبوله نشي. څومره نقصان دی. نو څومره شریکوال چې دی هغې ته به اسلامي اصول آداب اول بیانوي، اله به ځان سره شریکوي. او یو انسان د دغه کاروبار حرام دی، خو لیکن تا ته یقین دا دی چې دغه پیسې چې ما سره کم شریک قربانۍ کې اچوي دا د ده د دغې کاروبار نه دي، د چا نه قرض واخیستی، نو بیا ځان سره شریکولی شي. تا ته یقین دی چې د ده دا مال چې کم ماله په څاروي کې راکوي شریکیږي را سره دا حلال دی، نو بیا شریکولی شي. او که نه ستا شک وي چې نه کیدای شي دا دغه حرام مال پیسې وي، حرام تجارت نه راغلي، بیا ورسره شرکت جایز نه دی. دلته یو اهمه مسله ده چې د شرکت په صورت کې د دې شریکوالانو د نیت جهتونه جدا کیدای شي.